أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا بلغ ما انزل اليك من ربك دلته په دو درو نقطو باندې بحث کوم. اول لفظ ته یا ایها الرسول، دویم لفظ ته بلغ، او دریم والله يعصمك من الناس. اولنې خبره دا ده چې قران مجید کې الله تعالی نبی له صلوات والسلام ته خطاب کړی دی، نو زیات خطاب یې په یا ایها النبی په دې عنوان کړی دی. یا ایها النبی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نبی هم دی او رسول هم دی، نو قران مجید زیات خطاب نبی له صلوات والسلام ته پدې یا ایها النبی. دوزله په یا ایها الرسول باندې خطاب کړی دی، هغه صرف په دې سورته المائده کې بس، باقی د دې نه علاوه په یا ایها الرسول باندې خطاب نشته. الرسول لفظ خوشتا او یا ایها الرسول دا خطاب په دې عنوان باندې یاد دې کې څه نقطه ده. دې سره دا خبره ورسره یو ځای کول پکار دي چې په کلمه توحید کې او په کلمه شهادت کې په دواړو کې د رسول لفظ دی. کلمه توحید کې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، کسله محمد نبی الله وای نو هغه باندې مسلمانۍ په هغه راځي. خو لفظ چې دی د الله تعالی د طرفنا هغه محمد رسول. کلمه شهادت چې ورته موږ وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، موږ پرې مانځ کې وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نقول نبي ورسول، نبي عليه السلام دواړه خدا عنوان الله تعالی د رسالت مقرر کړو. عنوان پیژنې کړ، عنوان دا هایلایټ کو، دا د پاسه چې کوم دا ټاپک ته تکي چې د دې موضوع دار هغه موضوع د رسالت. فیا ایها النبی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په مدینه منوره کې خطاب شوی. د اجتماعي معاملات خطاب او د انفرادي معاملات دواړه خطاب په یا ایها النبی شوی. د احکام خطاب یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. د جهاد خطاب هم په یا ایها النبی شوی دی. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ندا یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. حرام حلال جهاد انفرادی اجتماعی د هر موضوع سره متعلق خبره چې الله تعالی په خطاب هغه په یا ایها النبی کړی ده. دا دوه خطابونه دلته راغلي. یو ده یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. یو دا عنوان باندې په یا ایها الرسول خطاب کړی، او یو دا یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. د دې دوه خطابونو د دې خصوصیت چې دا دوه خطابونه او دا دوه مسلې او دا دوه عنوانات او دا دوه اهم مباحث
دا د یا ایها الرسول په عنوان باندې ذکر شو. دې کې څه غټه نقطه ده. هغه نقطه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت او د رسالت کې دنه ځان له نقطې. نبوت خود نبا نه ده، نبا یا د نبا نه ده. نبا ینبو چتوالی ته وایي، نبا خبر ته وایي. نبی اون په عربی ژبه کې اوچت ځای ته وایي. موږ چې طالبانو مدرسو کې سبقونه باندې نو دا علمي لطایف به دا بحثونه به یو نوک جوم چې وته وایي. نو یو جمله په کې د سوال لپاره به چا دا په دې نحو امیر یو حاشیه و پای کې دا لیکلي و نحو امیر نه نحو امیر دې په اخر کې چې ته په دې بحثونه کې په نقطو کې یو شرح ما سره پای کې دا دي و چې ما واجب لا تصلي على النبي، لا تصلي على النبي جمله ټیک ده غلط خلق خدای دې غلط خدای پاک وایي صلوا على النبي او ته لا تصلي على النبي. نه هغه وایي نبی نه مراد نبی اون مطلب ده وسی اوچت ځای باندې مودرېږه مخې ته به خلک تېرېږي. لا تصلي على النبي اوچته لوبه مه کوه مخې نه د خلک تېرېږي. نو نبی نه مطلب هغه اوچت ځای مراد دی. نو دا نوک جوم لطیفې نو نبا ینبو نبأ عن النبأ العظیم ونبئهم عن ضيف ابراهیم. نو نبأ غټ خبر. نو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبوت دا لفظ دی. نو هر نبی کې دا دوه معنی وي. یو دا چې نبی په قوم کې غټ سړی د اسلام په نظمانه د خدای په نظمانه غټواله په هغه خبرو کې دی چې د نبوت سره تړلې خبرې. نو د نبوت سره تړلې خبرې په چا ځان کې پیدا کې علم او عمل او تقوا او خدا ترسی او په الله باندې ایمان. نو بس دا په اسلام په نظمانه غټ سړی دی. غټ سړی به دی لکه حافظ ابن کثیر لیکلي دي چې دا آیت لاندې چې وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر او یقین. نو هغه وایي چې دا صبر او یقین او امام ابن قیم رحمه الله په جهاد پرې لګي نفس خلاف جهاد او علم جهاد او دا د دې تفصیل په اخر کې بیا لیکلي دي چې دا صبر او دا یقین په سړي کې پیدا شي نو یسمى عظیما فی ملکوت السماوات. نو عظمت او لوی. نو نبا ینبو. نو نبی په قوم کې لوی کس پس له اثر لوی که په بل که په قوم کې لکه د لوط علیه السلام په شان د قوم فرد نه او ډېر ټاپلې په خوا کې خپل د قوم نومي او د دې باوجود هم د الله تعالی په نسبت نبی عظیم ځکه چې هغه کار وی کوي الله تعالی وی کړی د الله تعالی بلاس کې لوی دی. الله تعالی ولا لوی و چې پیغمبر یې خدای په نسبت شو. او نبأ نبی اون چې غټ خبرې ورکړي غټ خبرې ورکړي. دا پیغمبر چې کوم خبرې نه ټولې غټې دا موږ چې موږ وړو او د غټو خبره کوي دا به واړه مطلب دا نه چې هغه د اهمیت په لحاظ سره هغه شنه لکه څنګه چې هغه بل دی لکه د نبی صلی الله علیه وسلم عادات. نو نبی صلی الله علیه وسلم یو عادت ته مثلا چې هغه په ناشته پاسته کې په لباس کې لکه فرض څه بداوي چې سپینې جامې او مستند رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا یو خبره نو دا خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت خلاف میدان ته پاسه جوړو کې فرق شته نشته. فرق په موږ کولو کې او په سپینې جامه اغوستو کې فرق شته. د موږ کولو کې اهمیت ده او سپینې جامه اغوستو کې اهمیت. نو هغه زواید او رواتب او سنن الهدايا سنن زواید دا فرق چې خلکو کړی دی په دې بنیاد کړی دی. ورنه د پیغمبر خبرې خو دې ټولې غټې پیغمبر خبرې غټې خبرې دا لوی خبرې دي په دنیا کې. دا د الله تعالی باندې ایمان په آخرت باندې ایمان د پیغمبرانو تعلیمات منل خلک خو اخلاق او خو کردار ته رابلل د بندګانو حقوق ادا کول د الله تعالی حق ادا کول دا ټولې غټې خبرې او ډېرې اهمې خبرې. نو نبی ورته په دې وجه نو ګوره د کومه هدف پورې د اطلاع د ورکولو چې خلکو ته دا ثابته شي چې دا سړی لوی دی او د پسې ورپسې کېدل پکار دي چې خلکو ته دا سړی دا پته ولګي چې دا هغه کس دی چې دا د الله تعالی له طرف نه د غټو خبرو دپاره الله رالیږي. ته به د دې قوم ته د غټې مطلب د اهمې خبره د خلکو ته وکړه.
یو د نبی تعلق د بل معاملات سره رسول رسالت چې الله تعالی د خپل استاد خپل نماینده مقرر او رسول نماینده ته هدي وایي د رسول اطلاق په ملائکه باندې کیږي فارسلنا الیها رسولنا فتمثل لها بشرا سویا الله تعالی جبريل علیہ السلام راولېږي نو هغه رسول هغه رسول نو رسول اطلاق په پیغمبرم کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په انسانم کیږي او په جبريل علیہ السلام باندې اطلاق او په دې کې چې کومه نقطه ده هغه څه ده هغه دا چې دا رسول دا د الله تعالی نماینده دی گویا کې دا د کائناتو د طرفنا د کائناتو د رب د طرفنا سرکاري نماینده دی په ساده ژبه کې سرکاري نماینده سرکاري سفیر نو مطلب دا دی چې د دې سرکاري سفیر د دې لفظ سره یو بل خبره ډیره زیاته اهمه ده احکام بیانول هغه خلکو ته سم لار ښودل خلکو په منځ کې اهمې خبرې کول دا هم اهم دي نو ځکه ورته نبی وایي او نبی علیہ السلام دا کارونه وکړه خو د رسول په لفظ کې یو بل مفهوم پروت دی هغه دا دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم یا دا پیغمبر نور هم رسولان شته نو دا رسولان دا د الله تعالی چې د کائناتو بادشاہ دی نو دا هغه نماینده دی هغه د نماینده را لګړي دی دا زمانه نو د بادشاہي دا تصور پکې پروت دی د کائناتو د حاکمیت دا تصور پکې پروت دی د کائناتو د بادشاہي دا تصور ورکړي دا رسول د الله نو په دې لفظ باندې خطاب په دوه ځایونو کې یو په دې وو چې یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ته د الله تعالی نماینده نو ستاسو په مقابله کې چې کوم خلک جدوجہد کوي نو په دې خپکیږه مزه چې دا ست نماینده د ستا خلاف نه کوي دا د ما خلاف کوي سره مزه کویږم ما ته لګلې او ستاسو خبره مخالفت داخله کوي او دا اهل کتاب ولي ویل دا مشرکین ولي نه ویل ځکه د مشرکین خو دین نو اهل کتاب ذکر وي چې دوی د الله تعالی غ اصل دین بدل کړو کني نو دې ته چې کوم پیغام راغلی هغه رسول راغلی هغه دغه څه پیغام هغه ته عیسی علیه السلام ورکړ عیسی علیه السلام رسول هغه پیغمبر هغه پیغام ورته موسی علیه السلام ورکړ موسی علیه السلام رسول مو نبی مو عیسی علیه السلام رسول مو نبی مو دوی د الله تعالی د رسالت دا پیغام نه فکر کړی دغه وخت ته ما وی د اسلام نه يهودیت او عیسایت هغه پیغمبر دا پیغام نه فکر راغی نه بل مذهب بل دین جوړ کړو ځکه دې ته دا ګرانه ده چې راځي دا خو موږ دا دین بدلو او دین بسنګ بدلیږي او دا موږ په یو دین یو ته په بل دین یو دا بسنګ دا خبره دې ته ولې ګرانه شو ځکه دې بنیاد ته غلطه دی خو دا دین دی ولا دا اصل دین خدا نو یې په دې بنیاد باندې او په دې خطاب په یا ایو رسول باندې وکړو او لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دا کوم خلق اوس په کفر کې لګیا دي او دا الله تعالی د بغاوت په بنیاد لګیا دي نو دې خلکو د نور خلکو خبره خو د نور ده او د نور د دې خلکو خبره ډیره زیاته جدا ده ځکه چې دا خلک پوهه باندې او د الله تعالی د دین اغلارش د کړي او بیا په بل لار روان چا خو نه د کړي او په بل لار روان دي خو د کړي او ته پته ده یعنی دا موجوده چې کوم يهوديانو دغه مبارک قرآن وایي کنه چې يعرفونه کما يعرفون ابناءهم دي خو پوهیږي دا پیغمبر ټیک وي د دې مسله ډیره زیاته ګرانه ده دې مسله ډیره زیاته خطرناکه ده دویمه خبره چې وته یا ایها الرسول بلغ د دینه مراد ده چې اے محمد صلی الله علیه وسلم اے رسول او د دنیا ته د ټول دنیا ته دا پیغام عام او د ټول دنیا ته دا پیغام ورسوه او دا رسول خبره کومه نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نو یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اخو ټول خلکو ته پیغام په دې معنی رسیدل دی چې اني رسول الله اليكم جميعا نه پیغام رسول بل مطلب دی او په دې دویمه نقطه کې چا ځان پوه کړو دا به د قران مجید په ډیرو دا ماستر کی ده په دې بار ژوند کولاوي ډیر ژوند دی په دې کولاوي بلا لفظ په قران مجید دې نه مخکې راغلی مکی سورتونو کې راغلی مدني سورتونو کې راغلی ان عليك الا البلاغ وما على رسولنا الا البلاغ المبين ان عليك الا البلاغ
وما على الرسول الا البلاغ وما علينا الا البلاغ. دا الفاظ په قران مجید ډېر راځي، خو بلاغ او بلغ دواړه په صيغو کې فرق دی. بلغ لفظ د دې نه مخکې بل ځای نه ده، بلغ لفظ د دې نه مخکې نه ده. یا ایها الرسول سره بیا د بلغ دا لفظ راوستل. بیا دې ته ګورو چې قران مجید کې چې دا لفظ کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څه تشریح وکړه. ګورې دا سورۃ مائده ده. سورۃ مائده د صلح حدیبیه نه بعد نازله ده. تفسیر القرآن بالقرآن والسنه دا دواړه بداسي یو بل سره لکه مالګه او وړه به یو بل سره چې واغږي کنه ادب په قرآن پوهېږي. دا څه نه پوهېږي چې دا دواړه بالقرآن والسنه دواړه یو بل سره جمع کړي نه دواړه هغه پورې د قرآن په الفاظ نه پوهېږي، په معنا نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلغ لفظ چې وي نو دی ورته په کومه موقع وي؟ تا تمای د صلح حدیبیه نه بعد دې آیت کې نور خلکو خبرې مشته، تفسیرونو کې بعضې ځایونو کې نور خبرې راغلي. په تاسو ته پته ده د دې سورۃ مائده اندرونی شهادت څه وایي؟ اندرونی شهادت چې دا په کوم وخت کې نازل دی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، دویم آیت وایي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام په حدیبیه کې کافرانو د عمرې او د زیارت حرم نه منع چې منع کړل نو د ډیرو کافرانو لارې په مدینه منوره باندې وي. نو د دې خبرې عین امکان چې اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په رد عمل کې راشي او چې په دې لار باندې څوک هم د بیت الله د احترام لپاره ځینو دی به وایي چې زما په لار باندې ځي. نو هلته ما پروس کې د تفصیل ښه مزیدار کړی، ښه تفصیله پروس کې درس به اورې نو هلته به په دې رستنو درسونه چې کوم درس تفسیرونه زیات هلته شوي دي هغه بیا نه دوباره نو هلته ورته قرآن وایي چې نه ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. داسې به نه کوئ، د رد عمل په نتیجه کې به یو فکر نه را پیدا کوئ چې د مخکې نه هم دا فکر نه و چې تاسو یې منې کړی نو اوس راځئ چې دا فکر چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم. بل نه به چل نه زده کوې، تا ته چلونه وایي زه ښه یم الله تعالی ته به د بل نه چل نه زده کوې. نو لهذا دا خلک باندې خیر دی که دا د جاهلیت په طریقه ځینې هم بیا نه منې کوي، ځکه چې تا سره خو د اسلام د طریقې بلې لار ته د حرم خو ستا په لاس کې نه دی چې کله حرم ستا په لاس کې راغی نو بیا به د جاهلیت لارې بندې کړي او چې راغی نو بیا وی لا يحجن بعد العام المشرك انما المشركون نجس فلا يقربوا الحرم مسجد الحرام بعد عامهم هذا. اوس مشرکان پلید خو بله ورځ نو بیا ورته ولې وایي چې مې منې کوئ. تاسو په خبره پوهېږئ؟ دلته یې ورته وایي مې منې کوئ، مې پرېږدئ چې ځي. نو هغه خو مشرکانو او د بیت الله طواف او د بیت الله عمره او څه چې کول هغه په مشرکانه طریقه کول. خو بیا هم الله تعالی ورته وایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. نه داسې به نه کوئ. دي تاسو د مسجد حرام نه بند کړي، تاسو به دا خلک د مسجد حرام نه بندوئ. اگر چې دا خلک هلته ځي او کار په کومه طریقه کوي؟ په مشرکانه طریقه. ون مه منې کوه. بیا چې کله ولې مه منې کوه؟ نو یو دا چې د رد عمل په نتیجه کې به فکر نه جوړوي. فکر به د رد عمل نه، فکر به د مثبت طریقې نه زده کوي. تا ته الله تعالی وایي که نه بس الله تعالی ورته دا خبره کړې، الله تعالی ورته هدایت درکړي بل چا چې دی داسې کوي نو زه به داسې کوم، نه دا چل به نه زده داسې به نه وایي دی کوي نو زه کوم. دا فکر به د قرآن دا به د اسلام نه د پیغمبر د سنت نه به وي. دویمه خبره دا ده چې ته دی منې کې نو ستا سره د ده د دې عمل متبادل څه دی؟ ته مزه چې مزه نو څه وکړه وایي زه ځم حرام. دویمه دا ده چې دی چې هلته ځي نو د ده په ذهن کې د خدای یاد دی، د ده په ذهن کې دا دی د الله تعالی کور وره بیت الله کې 360 بوتان پراته وو
خو چا ورته بیت الالهه نه وویل، د خدایانو کور، بیت الاصنام ورته نه وویل، بیت الاوثان ورته نه وویل. په دې نوم دا نه مشهور، دا په کعبه مشهور، دا په بیت الله مشهور. د دې بیت الله د احترام د وجې نه د قریشو هم قدر کېده. نو اصل د بیت الله دا تلل چې دی اصل دا د الله تعالی تکریم دی، د الله تعالی د شعائر تکریم دی، بنیاد دی شعائر تکریم دی. چې د شعائر تکریم بنیاد دی نو ته دا بنیاد ته وګوره او دا پاسه خزلې مزلې چې پرې راغلي دي او خلي مری دې خیرو پروا مه ساته، ځکه دې خیرو د لرې کولو تاسو سره لار نشته. او چې کله تاسو سره لار راغله او بیت الله ستا په لاس کې راغی نو اوس به ورته وایي چې نه اوس به دا خیري مری به ورته تمه، ځکه چې اوس ما سره ورته حل موجود شو. اوس زه کولی شم چې دلته بیت الله ته څوک پرېږدم او څوک نه پرېږدم. او چې راځم دلته به پاک راغی، ګنده به نه راغی. دا ساده مطلب یې دا چې آینده له اوسه پورې بیت الله ته ګنده خلک هم راتلو. اول به لکه پاک او لکه مخکې دا جومات داسې و چې په دې کې دوړې موړې وي، نو که ستا په پښو پورې دوړې نښتې وي نو خیر دی ما دا نشي پاکولی نو تا ته مې نه ویل کېږي. و چې دا قالین ما پاک کړو نو تا ته به یې چې هلکه به په پاکو پښو راځي. او دا لکه خلک فرش وینځي او بیا وړو کورونه کې هم داسې وي، دا ماشومان یې فرش وینځي نو چې بیا به د هلکان داسې بې خیاله غونته کېږي، داسې پرې راځي نو ماشومان یې خفه کېږي. وایي ما په دغه لاس تړلی کړو ته پرې سره د خپلو سره دا د سپلو سره پرې راځي. دا ځکه چې ما اوس پاک کړو نو بل پاک نه راځي. نو اوس الله تعالی وایي چې اوس به د حرم دغه خلک راځي اوس مونږ پاک کړو. چې پاک کړو نو اوس به ته په ښکاو ګنده خو به نه راځي. انما المشرکون نجس، مشرکان ګنده دي، ولې ولا ګنده نه راځي، پاک کړو. یا ایها الرسول بلغ باندې به اوس پوهېږي چې دا د حدیبیې نه بعد نازل دی. حدیبیې سره څه جرم شو دا خبره هم مخکې شوې. حدیبیې کې دا وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسه پورې خلکو دا وی د مکې خلکو چې دا خو یو صحابي دی، یو فراري دی، نعوذ بالله، دا اوس زموږ دین یې پرېښی دی او بل څه ځان یې څه جوړ کړي. اوس په حدیبیه کې دا ومنه چې نه محمد صلی الله علیه وسلم یو دین دی، دا محمد صلی الله علیه وسلم چې په کوم دا یو دین دی، دا چې مدینه منوره کې دی نو دا مدینه هم یو ریاست دی. ریاست خو د مخکې نه و خو دوی ومنه چې په دې باندې ومنه دا یو لویه فتحه میلاو شوه. بیا لس کاله به جنګ نه کوو نو دا یو بله فتحه میلاو شوه چې هلکه لس کاله د دې مکې معظمې د خلکو نه مونږ بېغمه شو. نو دا آیت په دې سورت مائده کې نازل شو چې یا ایها الرسول بلغ، ای پیغمبره اوس د دې پیغمبرۍ او د دې رسالت او د رسالاتو د تبلیغ وخت اوس راغی. دا وخت چې کېده دا بلاغ و، تبلیغ نه و. بلاغ دا قرآن بلاغ، فهل يهلك الا القوم الفاسقون که کافرون. بلاغ قرآن ته بلاغ ویل شوی، ګوره مخکې نه بلاغ و، بلاغ هم و، البلاغ المبین هم و، خو د بلغ دا لفظ نه و، د بلغ دا لفظ نه و. بیا چې کله د دې حدیبیې نه فارغ شو نو الله تعالی ورته داسې وایي چې اوس بلغ ما انزل الیک من ربک، اوس تبلیغ شروع، اوس بلغ رسول شروع ورسول او څه ورسول ما انزل الیک من ربک او فان لم تفعل کدا کار دی ونه کنه فما بلغت رسالته. اوس ګوره نبی علیه الصلوة والسلام د حدیبیې پورې څه نه وکړي، یا لکه څه نه وکړي. 6 کاله د مدینې منورې ژوند تېر شو، په دې 6 کالو کې څه جهادونه مو شو، غزاګانې مو شوې، ډېر احکامات هم پکې راغله، عقیده هم بیان شوه، سنت هم بیان شو، لمونځونه وشوه، روژې وشوې، څه شی پکې کم شو. اوس یو بل شی دی، فإن لم تفعل فما بلغت، اوس تبلیغ الرسالات پکار دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې نه بعد په تبلیغ الرسالات باندې څنګه عمل وکړو؟ نو داسې عمل وکړو چې د دنیا بادشاهانو ته خطونه لیکل شروع کړل، تفسیر القرآن بالسنه. نبی علیه الصلوة والسلام په دې بلغ څنګه عمل وکړو؟ خلکو ته یې وایي چې راځه مشه لکه اوس بیا درته دا قرآن د سره داسې وکړو چې ملګرو ته یې وایي چې راځه مشه الله تعالی ما باندې آیات راولېږو چې بلغ ما انزل الیک. نو راځه چې د اوسه پورې دا قرآن څومره ده، اقرأ باسم ربک الذي خلق نه مخکې نازل دی، په دې نازل دی. نو راځه چې دا ټول قرآن درته بیا ووایم. څه مې خیال دی په خبره پوهېږئ؟ یعنې که د بلغ معنا دا وي چې دا قرآن بس د خلکو ته بیان دی،
نو بیا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیت داسې عمل کړی وی چې څومره مسلمانان او څومره په مدینه منوره کې خلک دي ټول ته به وایي چې لکه په یو ځای ټول خلک راجمع شي لکه د اختر دوره دی پښه او په دې کافرو پسې باندې لګي چې منافق چې تم راشه ځکه چې په دې مدینه ریاست کې زموږ حکومت ته ته اوسېږي دلته شابه تم راشه تکینه او بیا به وته یقرا بسم ربک الذی نه قرآن او د دې آیتونو پورې به وته ویلې نو دا داسې کار نبی اسلام وای نه دا کار کوي نو سیو کوم نوې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت د نزول نه بعد کو چې هغه د دې مخکې نبی اسلام نو کړي نو یو کار څه کار جهادونه به مخکې کړو بدر تیر شوی دی احد تیر شوی دی خندق دا ټول څه تیر شوی دي ها خندق هم تیر شوی او د بیره خندق مخکې تیر شوی نو دا جهادونه ټول څه تیر شوی دي اجلاء بني نذیر او بنو قریظه دا ټول خبره مخکې تیر شوی دي د يهودانو او سوداګانو دا تیر شوی نو نوې کومه خبره وای نوې خبره دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په د دنیا بادشاہانو ته د اسلام دعوت ورکړ دا دې بلغ دا څه دی بلغ ما انزل الیک او دې په عنوان د رسول وی چې دا د الله تعالی د نماینده په حیثیت ستاده ذمہ داری ده نو بلغ ما انزل الیک حکمرانانو ته خطونه ولېږي او حکمرانانو ته خط لېږل د دې خبره فرع ده چې مخکې بستا سره یو ریاست می پای کې بل دین غالب کړي وي ته په دنیا منلې می وګور وته ریاست خو په اوله ورځ قائم شو چې کله نبی رسول الله مدینه ته هجرت په ریاست کې بیا د دین غلبه ورو رااله شپږم کاله پورې ارسل شو چې حدیبیه وشو دشمن مو منلې چې او ته یې استاد ریاست دی نو دار د خپل لاندې ځمکه وا پای کې د اختیاراتو دنیا باندې ته چې چاته خبره کې نو او ته شو کې یاره چې د فلان کې د دې ریاست سربراه دی ریاست دا د ماده ریاست دا ما سره دا اختیار دا ما سره د ځمکه نو بیا دا غینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا حکمرانانو ته خطونه شروع کړو او هغه ته د اسلام دعوت شروع کړو دا د اسلام دعوت د دنیا حکمرانانو ته پس د هغه نه چې تا په خپل وطن کې اسلام غالب کړی دې ته وی بلغ ما انزل الیک ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی دا آیت لیکل نو نبی صلی الله علیه وسلم دی یوې جمعې په خطبه کې دا نه دی وی د یوې جمعې په خطبه کې دا نه دی وی چې خلکو ما تاسو ته تبلیغ وکړم ما تاسو ته بیان ما تاسو ته تبلیغ هل بلغت دا لفظ نبی صلی الله علیه وسلم کوم دی ویلي هل بلغت دا یې په خطبه حجۃ الوداع په خطبه حجۃ الوداع کې د دې نه مخکې دا ونه نه حالانکه بلاغ مبین خو د مخکې نه وو یا لکه قرآن چې په مکه کې بیان کړی و نو دا بلاغ نه دا په مدینه کې د حدیبیې نه مخکې چې بیان کړی دا بلاغ نه خدا قوم په کومه خبره ګواه کو سوال دې کله وکړو په کوم عنوان ته وکړو الا هل بلغت اے خلکو تاسو په دې ګواه چې ما تبلیغ وکړو ما رسونه وکړه نو خلق ویا الله تعالی نبی علیہ السلام وی اللهم اشهد الله تگوا نو دا بنیادی خبره ها بنیادی خبره دا وا چې بلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک کتر دې بل معنا کې نور معنی کې نو د نور معنی د پاره ما ته ثبوت پیش کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت سم مو ته په حدیبیه نه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت کې نوې خبره ده نوې خبره پکې ده بل پکې نوې خبره نشته کته پکې بل نوې خبره معلومه ما ته وایي نوې خبره پکې ده چې د دنیا حکمرانانو د اسلام دعوت نو دا بنیادی نقطه ده کدی نقطه باندې ته پوه شوې په خبره پوه شوې که بلې نقطه نه پوه شوې دې معنا دار تابعانه بلاغ وبېجند او نه دې بلغ وبېجند دویمه خبره ده چې بلغ ما انزل الیک من ربک اسلامی حکومت ذمہ داری یوازې د قران مجید د الفاظ او د معنی سره متعلق نه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او سیرت سره متعلق ده ځکه چې دا څه ودرې ویلي چې یا ایها الرسول بلغ القرآن نو ما انزل الیک من ربک او ما انزل قرآن ده او سنت ما انزل او فإن لم تفعل فدې کې به یو خبره هم نه پرې فما بلغت رسالته ګور رسالت هغه لفظ دا یا ایو الرسول سره د رسالت هغه لفظ بیا وی
چې ولې د رسالت تقاضا ده د سفارت ته سفیر رسالات را لېږلی شوی د دې لپاره به چې ته به د الله تعالی د سفارت حق ادا کړې نو که چېرته دا کا د دې معنا دا ده چې که د دنیا حکمرانانو ته تا د اسلام دعوت ورنه کړو نو تا د سره اړوسه د پیغمبر په کارونو کې اړوسه کار کړی دی اوس په دې خبره پوه شو چې که د دنیا حکمرانانو ته د اسلام دعوت ورنه ته چا له دعوت ورکړې زه چا له اوس چا له زه به چا له دعوت زه به ریګن دی که څه به ټرمپ دغه ډرم ته به زه څنګه دعوت ورکړم ډرم زما خبره مني او زما خطر واوري او دوی ته څوک نو دا خو د مسلمانانو حکمرانانو له پکار ده او حکمرانانو له یوازې دا پکار ده چې ټرمپ ته به دعوت ورکړي که به خپل وطن کې هم اسلام غالب کړي نو مخکې به په خپل وطن کې اسلام غالب کړي که نه تاسو ته خو ما قصه کړې وه دا ځینې پکې نوي راغلي دي د انګرېز زمانه تپوس وکړو ما ته ویې زموږ دا وطن دې خوښ شو که نه برطانیې کې نو ما ورته ویې ستا په دې وطن کې څه چل دی چې زما نو هغه پوه شو چې دی خو بیا خو نه لګېږي سنجیده نو ما ته وایي چې مونږ خو دا کوو د ماشومانو له وظیفې ورکوو دا چې پیدا شي ماشومان د له وظیفې ورکوو دا چې څوک بېروزګار یې د له وظیفې ورکوو نو ما ورته بوډا سړی نو ما ورته وایي چې دا چل دی چا دې زده کړی نو وایي چې دا خو تا ته هم پته ده ما ته مې ویې وایه نو بس ما د حضرت عمر رضی الله عنه زده کړی وی او د حضرت عمر نه مې زده کړی نو مې بیا په دستانه متاثر کېږم حضرت عمر رضی الله عنه د مخکې نه متاثر یم هغه نه خو د مخکې نه متاثر حضرت عمر او د صحابه محبت خو د ایمان تقاضا ده دا به زما په زړه کې د مخکې نه نو بیا ما ته وایي یو ساعت پس وایي ستا په پاکستان کې شته وایي ستا په پاکستان کې دا شته چې ماشوم پیدا شي وظیفه ونه ورکوي او ستا په پاکستان کې دا شته چې په روزګار نه هغه له روزګار ورکوي او یا له وظیفه ورکوي مې نشته نو بیا مطلب دا دی چې حضرت عمر ستا دی او زده کړه چې ما کړې او تا ته نه ده کړې نو ته به ولې څه جواب ورکړې چې تا دې سره راګیر نو ما ورته وویل ما هغه زموږ په سټونو کې ناست دی زما شاګردان دي که ستا ما یې ګوره ستا شاګردان دي زما شاګردی ته خو ته نه پرېږدې که زما شاګردی ته دې پرېښودې ما به ورته او ستا شاګردان دي او تا ورته دا خبره نه ده کړې اوس نو بیا خو غلی بیا جواب ختم مناظره ختمه شوه خو بیا چې کله روان شو ته یو ساعت پس چې مې وسکل او بیا ته زما په دې داسې لږ زور وکړو او ما ته ویې ستا هغه خلک چې زموږ نه دلته شاګردۍ راځي وایي هغه زموږ نه هغه زده کوي چې کوم غلط مونږ کوو وایي هغه رانه ګډېده شرابونه او کلبونه زده کوي وایي د سړیتوب خبرې مونږ نه زده کوي اوس پرې پوه شوې نو خبره دا ده بنیادي طور ښه چې فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ته چې بل ته اسلام راوړه هغه تا ته وایي ته دې روژه ونیسه او په خپله لګیا روژه دې نه نو تا ته وایي چې ولې دا یو هلک تاسو ته ما دا کیسه بیان کړې یا ونې د برطانیې کې په هغه وخت کې د 10 جمعه ته لږ قرآن یاد او هغه ملګری د کلاس فیلو هلک راغی ما ته جوړلې ما ته وایي زما ملګری عیسائی شو وایي عیسائی شو مسلمان نه اسلام نه مرتد شو او قرآن ونه ورته وایي حافظ قرآن هغه هلک ته ما وویل چې بچیه ته داسې چل وکړه چې ته پیړې چوټې زور څومره درنه کېدی چې دا ولګول ته دې هلک ته ورسوې چې دا هلک ولې مرتد شو د دې هلک په ذهن کې دیسه هغه بیا خو زمونږ یې پټ کړی دی خو ځان تربیت وله ورکوي تربیت وله ورکوي خو بهرحال هغه هلک ذمهداري قبوله کړله او هغه ورته ورسېد او بیا راغی ما ته یې وی چې هلک نه مې تپوس وکړو چې رښتیا د زړه خبر راته وکړه ته ولې عیسائی شوې وی راته وی چې زه ځکه عیسائی شوم چې دا اسلام یوازې په ما پورې تندي پورې رانیولې او دا داغونه به یوازې ما له دې مور او پلار راکول وی زما مور او پلار به زه سهار وختي راپاڅولم چې مونځ کوم او په خپله به یې مونځ نه کوم وی زه به یې ماسخوتن کښېنولم چې شابه قرآن وایه په خپله قرآن نه وي وی زما کشرې خور ته به یې وی چې پرده کوه په سر باندې لوپټه واچوه زما مور په سر لوپټه نه اچوله نو ما وایي چې ښه دا اسلام دا پرې ماشومانه پورې نښتی دی دا جنت او دوزخ زما پورې دی پرې مور او پلار دا به نه جنت دی او نه به دوزخي ده دپاره نه ارام دی او نه حلال دی دا قرآن زما باندې نازل دی یوازې چې ماشومانو پسې نازل دی چې ماشومان به د خوب وباسي وایي زه په دې ودې عیسائی شوم چې دا څنګه اسلام دی چې د ماشومانو دپاره دی او د لوی دپاره نه دی دا تم نه اسلام دا تعبیر کوي د غریبانو دپاره دی او د حکمرانانو دپاره ته هم دا چل کوي چې زه اسلام دعوت زه د حکمرانانو خبره کوم ته په جومات کې دا خبره ویې وګوره ته خو سمه ده خبره خو هېڅ ته پکې حکومت راواچوه نو خو همدغه خبره ته غواړې چې دا خلک دې مرتد شي ته دا غریبانان هم د اسلام نه مرتد کړې چې د حرام او حلال د غریبانانو پورې لکۍ پورې نښتي دي چې دا د هر چا دپاره دي
نو په خپله به اسلام عمل نه کوم او بل اسلام ته رابلم. نو صاحبه په اسلام په خپل عمل وکړو، په خپله به عمل وکړو، بیا دا یې نه پس به نور هم رابل. یوازې په دې نه کېږي، یوازې په انفرادي عمل هم نه کېږي، دا ریاست د اسلام مطابق به کېږي. بیا به په دې هم یوازې نه کېږي، بیا په دنیا ته هم بلغ ما انزل الیک، پیغمبر ته به یوازې نبي وې، ته څه وې؟ دغه چې څوک درته وایي چې یاره دا سیاست او ریاست او دا پکې نشته، نو ته به ورته اسانه خبره څه کوې؟ ته به ورته وایې ته کلمه ووایې، نو دی به وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي داسې ولې نه وایې چې محمد نبي الله، خو نبي هم دی. هغه به ورته وایي چې خدای به په دې خو نه پوهېږم، نو ته به ورته وایې چې خدای به چې نه پوهېږي خو زه دې پرې پوهېږم، چې د رسول معنا دا ده چې دا به ټولې دنیا ته وایې، دا به یوازې په خپل وطن کې نه وایې. اوس په خبره ورسېدې بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. الله بل ساتي د خلقنا. څه مطلب د خلقنا بل ساتي؟ نو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زخمی شوی مو بیا دا غالبا د غزوه ذات الرقاع خبره ده. غزوه ذات الرقاع چې په هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه واپس راتو او په یو شړ ځای کې دمه کوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې بس آرام وکړئ، زه هم آرام کوم او لږ ویده کېږم. نو نبی علیه الصلاة والسلام د یو کیکر د ونې لاندې ډډه ولګوله، سترګې پټې شوې، خپله تورې کیکر دی یو خڼ ته ځوړنده کړه، په دې کې د سترګې پټې شوې. نو غویرس یو سړی دی، څه نوم یې دی؟ غویرس. نو غویرس راغی مشرک او هغه راغی د نبي علیه الصلاة والسلام تورې راواغسته، وایي من یمنعک مني من یعصمک مني، څوک به دې رانه خلاصوي؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام یې الله یعصمني، الله به مې نه ساتي، الله به مې نه ساتي. نو داسې د الله تعالی د لفظ واورېدو. یو حدیث کې دا راغلي د هغه نه بیا چا تپوس وکړو د غویرس نه چې خدای دې غر که مونږ خو تللي دي چې توره دې پسې راواغسته او راوا دې نه چوله. هغه وایي بیخ دې وځه، ما چې توره نبي علیه السلام پسې راواغسته نو یې په دې ونو کې چا یو تیکه راکړه او هغه توره رانه ښکته کړه. په روایاتو کې همدا راځي چې توره ته ښکته پرېوته، نبي علیه السلام راواغسته. نو چې نبي علیه السلام ورته ویې اوس به مې اوس به تا د ما نه څوک ساتي؟ نو هغه وایي ګوره ته خو ښه سړی یې، ته خو ما ته څه مه وایه. نبي علیه السلام یې زه ساتنه ده. والله يعصمك من الناس. الله تعالی به د خلکو نه ساتي. خلکو له مختلفې مطلبونه بیان کړي دي، لکه مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله مطلب بیان کړی دی چې الله تعالی به دې ساتي. مطلب دا دی چې داسې تکلیف تا ته څوک نشي در رسولی چې هغه په تبلیغ الرسالت کې مانع شي. یعنی داسې تکلیف به تا ته څوک نشي در رسولی چې ته به د الله تعالی د دې دین د تبلیغ نه محروم شي او یا به څه شي منع بشي یا به د دې نه قابل بشي. لیکن دا خبره چې دا عجیبه ده. صحیح خبره دا ده چې والله یعصمک من الناس، معنا دا ده چې خلق دی وجلی نشي. صفا خبره دا ده والله یعصمک من الناس. زخم د کور ویشتل، لوګي، تندې، یره، روب داب، پروپیګنډې، الزامات، دا خو د دې دیني ژوند او د الله تعالی د دین د غلبې د دې کار لازمه ده. دا خو لازمه ده، دې نه بغیر خو نه. لکه د دنیا د ژوند لازمه دا ده چې تیاره به راځي، ګرمي به راځي، یخني به راځي، شپه به راځي، لوږه به راځي، کله به ناجوړه کېږي. ټول عمر به راشي خوشحاله نه، کله به شي، کله به ورځي، کله به شپې. دا د دنیا د ژوند لازمه ده. داسې د اسلامي ژوند لازمه دا ده چې ازمایښتونه به راشي. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، مال کې به مزمیخ راځي، په جان کې به هم راځي. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، د جسم نه بهر به مشکل راځي، په جسم کې به مشکل راځي. دا خو د اسلام لازمه ده، دا به راځي. دشمن سره د جنګ نو څنګه هغه به خو کېږي ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. ته وایې زه دردمن شوم، زه زخمي شوم، نو ولې هغه نه زخمي کېږي؟ ته د غوښې نه جوړ یې، نو د اوسپنې نه جوړ دی. دا خو لازمه ده، دا ولې ته میدان ته ځې او چې ته دشمني مقابله کوې، خلک به دروغ هم وایي، پروپیګنډه به هم کوي، الزامات به هم لګوي، تو مې به هم راځي.
دا ټولې خبرې به جوړ دا نه والله یعصمک دا به داسې به خلک به بالکل چې چاته څوک شي د بچاړه دا چل به نه وي پکانې خلک ولي پیغمبر مشته دی په خبره نه والله یعصمک من الناس بس ته په دې خبره باندې اطمینان وساته چې زه به تا په خپل مرګ باندې وفات کوم څوک دې وجلی نه شي او د وجلو مطلب دا دی چې د ارمان پوره شي چې خیر یا د دعوت د الله تعالی دین ته چې خلک رابلنو هغه مسله مې ختمه کړه مطلب دا اوس به ته په دې کې مسله څه ده چې نه دي شي وجل شهادت خو مسله دا ده چې الله تعالی دشمن له دې خبرې موقع نه ورکوي چې هغه وایي چې کم کس چې الله تعالی د دې لپاره را لېږلی چې ټولې دنیا ته به څه کوي دین غالب کوي او ټولې دنیا ته به نو دا هغه ډیوه علما مړه کړه نه 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 مطلب دا دی بیا په دې کې بلې نقطې ته وګدا چې مقصد دا دی چې د ذات وره د پیغمبر ذات خو زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دی الله تعالی یا څومره قدر او عزت کوي نو مونږ خو ایمان دی خو د دې باوجود د پیغمبر ذات ته په دې معنی کې دا وایي چې په والله یعصمک من الناس کې په دې نقطه پوه شي نو په دې به پوه شي چې ستا د ذات نه ستا مقصد ډېر بلند دی زموږ دپاره خو د پیغمبر ذات هم بلند دی د پیغمبر مقصد هم بلند دی موږ دپاره خو دواړه بلند دي زموږ دپاره خو دواړه څه دي د ایمان تقاضا ده د پیغمبر ذات هم زموږ دپاره عظیم او د پیغمبر مقصد هم زموږ دپاره عظیم خو د الله او د پیغمبر په منځ کې چې خبره راشي نو الله تعالی نبي ته په اشاره کې دا وایي چې مطلب دا دی چې رسالات ته مې د پیغمبرۍ دا تا ته مې د پیغمبرۍ دا کار والا کړی ته مې د دې لپاره اوچت کړی نو پیغمبر خو ځکه ګوره پیغمبر خپل عینه د اسلام دپاره ورکوي که نه ورکوي نو دې معنا دا ده چې پیغمبر په دې پوه دی که پیغمبر په دې پوه دی چې زما ذات نه زما د ذات نه زما د ژوند نه زما د آرام نه زما د خوشحالۍ نه د اسلام خبره ډېره زیاته بلند ده د الله تعالی رضا ته ډېره زیاته بلند ده د الله تعالی دین ته ډېر زیات بلند ده او زموږ دپاره خو پیغمبر او دین یو شی دی موږ د پیغمبر احترام هم کوو د دین احترام هم زموږ دپاره د پیغمبر قدر دی د پیغمبر په لږ تکلیف باندې راځي د پیغمبرانو او د موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام کیسه موږ شل سندرې اورېدلې ده او شل سندرې نه به هم زیات اورېدلي وو وینا هم د خلکو ده خو چې اوس هم سورت یوسف وایو نو تکلیفونه چې راځي که نه اوس هم سړي زړه خفه کېږي دا ولې خفه کېږي او پیغمبر سره تعلق دی نو موږ دپاره او د پیغمبر سره د پیغمبر په خپه کې چې ازغی لګي او موږ به پوهېږو چې پیغمبر په دې خبره خفه شو موږ به خفه کېږو موږ دپاره خو د پیغمبر ذات ډېر عظیم دی خو پیغمبر ته الله تعالی دا خبره وکړه چې د دې وجې نه ګوره دا الحق نه دی الحق په دې باندې به چېرته یو ځل خبره کوو الحق بالحق دا حق څه دا حق څومره لوی دی دا حق د هر څه نه لوی دی حق د هر څه نه لوی ځکه چې دا هر ټکي سره الله تعالی دا انا ارسلناک بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق پته ولګي دا چې د هر څه نه بالا څه شی حق د هر څه نه بالا زموږ دپاره خو پیغمبر هم حق دی نو ځکه راته د هر څه نه بالا دی خو به هر حال په دې نقطه مې ته پوه شي که په نه پوه شوې نو بیا بل چاته یې مه وایه بلان به د بل چا نه بیا دوباره پوه کړه نو هلې بیا والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين زين ان شاء الله باقي بس